بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او نن د 7 دسمبر ورځ ده په پیښور کې په حیات آباد سپورت کمپلیکس کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه ده. دا وخت ما سره د 400 چې څومره ام پی ایز دي تاسو ټول وینئ. د ارشد عمرزی صاحب سره خبرې کوو. ارشد عمرزی صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. دا راته ووایئ چې په ګڼ تعداد کې د 400 خلکه تر دې ځای پورې راورسول، څه مقاصد څه دي، څه به حاصلول غواړئ د نننۍ غونډې نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبي خو تاسو د زړه د خلاص شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي دلته. څنګه چې تاسو ته پته لګي نن 7 دسمبر دی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل اپریدي صاحب چې د جلسې اعلان کړی و. تاسو ته پته لګي چې په ګڼ شمېر خلک چې د ریجن پېښور نه روان دي او دا تقریبا دغه خو ډک هم دی. مقصد صرف دا دی چې څنګه چې زموږ لیډرشپ اعلان کړی و چې دا یو سلسله چې کومه چالو ده، دا هغه سلسله ده چې کومه زموږ د عمران خان د ازادۍ سلسله ده. دې کې به چې په مختلف ضلعو کې زموږ ضلع چرسره کې جلسه وشوه. پېښور کې دا دویمه جلسه ده چې پېښور کې کېږي، په ملکان کې وشوه. په دغه غونډه صوبه کې به ضلع په ضلع باندې همدې طریقې سره جلسې کېږي. د دې مقصد دا دی چې زموږ چې دی موټیویټ کول دي، زموږ موبلایز کول دي، ورکر چې موبلایز شي چې آیا عمران خان تقریبا د 2.5 کالو نه وشو چې په جیل کې پروت دی، زموږ لیډرشپ په جوړ کې پروت دی. مقصد د دې دا دی چې آیا زموږ دا کم چې د نن د پاکستان عوامو تقریبا 90% خلک چې دی پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دي، عمران خان سره ولاړ دي. موږ سره د 8 فروری نه چې کوم زیاتې ظلم چې په 8 فروری را سره کم شو د الیکشن پر 2024 کې یادوم، بیا د هغې نه پس چې زموږ نه کوم ریزرو سیټونو هغې هم زموږ نه واخیستله، بیا زموږ لیډرشپ هم په جیل کې دی. بیا د هغې نه پس لکه تاسو اوس بله ورځ وګورئ په هریپور کې زموږ ګټلې شوي سیټو وو او دوی په 45 باندې پاکستان تحریک انصاف ګټلو، په 47 یې هغوی له ورکړو. موږ وایو چې دا زموږ چې دی د قوم سره د ملک سره د پښتنو سره یو ظلم او زیاتې روان دی. نو په دغه لیول به زموږ چې دی همدغه ورکران دي، دغه دی دوی به انشاءالله موبلایز کېږي. او زموږ لیډرشپ چې څنګه کال ورکوي په څه لیول باندې ورکوي، که اسلام آباد ته به تګي، که هر ځای ته تګي، زموږ به انشاءالله خیبر پښتونخوا او زموږ وزیر اعلی به مخکې وي، موږ به ورپسې یو انشاءالله. خو دا سلسله دا کومه چې د احتجاجونو د جلسو جلوسونو دا به تر د هغې پورې جاري وي چې څو په عمران خان د جیل. صحیح. ام پی ایس صاحب تاسو وایي چې دا سلسله به تر هغه وخته پورې شروع وي تر څو عمران خان صاحب د جیل نه راوتی نه وي. د ډېر وخت نه پاکستان تحریک انصاف په سړکونو باندې د احتجاجونه دي، څه هغه جذبه ده چې قیادت هم نه ستړی کېږي او کارکون هم نه ستړی کېږي؟ ګوره جي د قوم هم څه لیدلي دي. ته که دا نور دغه وویلې پارټیو ته وګورې جي، پاکستان چې کله نه آزاد شوی دی دغه پارټۍ دي جي. 78 سال د پاکستان د آزادېدو شو، دې پاکستان د خپل ملک ته دی که ستا په ملک کې امن شته، ستا په ملک کې ګیس شته، ستا په ملک کې بجلی شته، ستا په ملک کې چې دی دا کم حالات چالو دي. عمران خان 3.5 کال حکومت چې دی په دې پاکستان کې کړی دی. ستا په صوبه کې یو ستا په دې ملک کې یو ډرون شوی دی چې یو دهشتګردي پکې شوې ده. هغه چې کم سیستم چلولی دی په 3 کال کې، نو هغې نه دا قوم مطمئن دی. هغه چې کم نظام چالو کول غواړي چې د میرټ د انصاف او د قوم ته چې دی دغه ډیل ورکول دي، انصاف ډیل ورکول دي په سل لیول باندې، نو هغه عمران خان یو داسې طریقې سره کړی دی چې آیا زموږ د ملک چې دی هغې سره ډېره غټه ترقي غواړه. خو زموږ د ملک زموږ د غټو د خلکو علمیه دا ده چې آیا دوی ته چې دی بس یو دغه په کار دی چې آیا موږ ته چې دی یو داسې کس لکه کوم د فیډرل ګورنمنټ چې کنولې په 47 باندې حقیقت ته ماته ووایي، یو کس ته ووایي چې دا آیا دا جایز حکومت ناست دی که دا په 47 والا ناست دی. حقیقت تاسو ووایئ جي چې دا جعلي خلک نه وي ناستوله. ګوره د قوم د میرټ د خیال وساتلی شي. موږ وایو چې قوم چې دی څوک سلیکټ کوي او چې څوک چې دی الکټ کوي او چې هغه خلک چې دی راشي، نو هغه خلک په دغه کې کینو، ستا ملک په ترقي مو کړي، ستا ملک به امن هم راشي، ستا ملک به چې دی مخکې وړاندې باندې لاړ شي. ام پی ایس صاحب ډېره مننه. قدرمنو دا و ارشد عمرزی صاحب، تاسو ته دغه خپل پوینټ اپ واورېده. خیر الله صاحب تاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې یو پریس کانفرنس وشو، په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعلی په باره کې ډېره سخته لهجه استعمال شوه، د عمران خان صاحب په حوالې سره هم ډېره سخته لهجه استعمال شوه. نن به دلته کې څه لایحه عمل کېږي، خو متوقع دا ده چې د احتجاج او څه داسې خبرې ورپکې کېږي. نو که دا خبره د ټکراو سیاست ته لاړه شي، نو څه دی خیال دی پاکستان تحریک انصاف په مشکل وخت نه راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه ستاسو شکریا ادا کوم، تاسو دلته کې راغلئ د جلسې له چې کوم دی کوریج ورکوئ. موږ له هم پکې 2 خبرو مقرره کړه
الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي. پریس کانفرنس خو چې کوم وشو نو لومبۍ خو چې کوم دوه وفاقي منسټران راغله، زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې د هغوی خو څه ډومین نه جوړېږي، ځکه چې دا د قام راوستې منسټران نه دي، دا د پام 47 جعلي منسټران دي او هغوی چې څونه خبرې اترې کوي، څونه چې زموږ ګورنمنټ ټارګېټ کوي، نو هغه زما په خیال چې هغې اړو څه ویل یو نشته. خو دوباره چې کوم دا بل پریس کانفرنس وشو او ډي جی ایس پی آر صاحب چې کوم دی کمې خبرې وکړلې، نو دا بالکل د پښتون روایاتو نه هټ کې چې کوم دی لکه زمونږ چې کوم زمونږ وزیر اعلی سهیل اپریدي صاحب دی، د هغه باره کې چې کوم دی نو ډېر یو غلطې خبرې وکړلې، موږ د هغې په سخت الفاظو کې مذمت کوو او دا ورته وایو چې دا ملک چې کوم دی په دې کې خان صاحب چې کوم تحریک شروع کړی دی، نو هغې د آئین د بالادستۍ دپاره شروع کړی، د قانون د بالادستۍ دپاره یې شروع کړی، د انساني حقوقو چې کوم پاماله کېږي د هغې خلاف هغه اواز اوچت کړی دی. نو دا چېرته چې کوم دی نو ستاسو د دغه خلاف وي خو بیا ټیک ته، او که نه قوم له هغه چې کوم دی شعور ورکړی دی او قوم نن ولاړ او د خپل حق دپاره اواز کوي او دا په تاسو بد لګي، نو دا به زیاتې وي، ظلم به وي که نه. زه دا وایم چې په دې ملک کې چې کوم تحریک شروع دی ډېر ټایم نه، تاسو کتلی دی د عمران خان په سربراهۍ کې تاسو یو قیدی نمبر 804 په قید کې بغیر د سیاسي قیدی دی، هیڅ قسم هغې نه د ملک خلاف تللی دی، نه د هغه د آئین خلاف ورزي کړې ده، نه د جمهوریت خلاف تللی دی او هغه د جمهوریت د بقا دپاره اواز کوي. زما په خیال چې ټولو ادارو له پکار دی چې هغې چې کوم دی د جمهوریت د بالادستۍ اواز شروع کړي. او زه وایم چې کوم په دې ملک کې یو سلسله روانه ده او دا قسم پریس کانفرنس کېږي، نو د دې همیشه ته ور چې کوم دی نو قوم ته هم نقصان راغلی دی او ریاست ته هم چې کوم دی نو نقصان راغلی دی. زما په خیال په 71 کې دغه شانته کې چې کوم دی نو یو دغه راغلی او همدغه شان سیټ اپ جوړ شو او د هغې مونږ ټولو کته چې مونږ د ملک ته چې کوم دی د بنګلادیش په صورت کې چې کوم دی څونه غټ نقصان وشو. زما په خیال چې نه دي پکار داسې څوک چې زه خو دا وایم چې څوک د جمهوریت دپاره اواز کوي، څوک چې د آئین بالادستۍ دپاره اواز، څوک چې په دې ملک کې د آزاد عدلیې دپاره اواز کوي. نو زه یم چې هغه سړی چې کوم دی سپورټ کول غواړي، قوم که نن ولاړ دی او په عمران خان باندې ځان وجني، نو د هغې صرف یو خبره چې هغه د خپل ذات خبره نه کوي، هغه د ملک خبره کوي. په دې ملک کې چې کوم دا وسایل دي او په دې باندې چې کوم جعلي حکومت چې کوم دی کېنولی دی، د دغه خلاف قوم چې کوم دی ولاړ، قوم د انصاف دپاره اواز کوي، قوم چې کوم دی نو د آئین د حکمرانۍ دپاره او د قانون د بالادستۍ دپاره اواز کوي. زما په خیال چې زه هم داسې نه دي کول پکار که نه، لکه انتشار پیلول نه پکار که نه. صحیح. نو څنګه په پاکستان تحریک انصاف باندې دغه مشکل وخت راشي، گورنر رول دلته کې ولګي، پاکستان تحریک انصاف تیار دی دغه حالاتو مقابلې لپاره؟ موږ خپل قائد عمران خان سره کلک ولاړ یو او د پاکستان تحریک انصاف ټول لیډرشپ کلک ولاړ دی. ما ته داسې نه ښکاري چې دونه چې کوم دی نو بوګس فیصلې وشي چې ګورنر راج په شان دی، ځکه د ملک کې د آئین د جمهوریت دی. خیرالله صاحب په دې ملک کې هر څه پاسبل دي، دا خبره ستاسو ټیک ده، او که داسې قسم سټیپس هغوی اخلي نو موږ هر قسم دغه ته تیار یو. دا به ځان له کار ګوري، دا زموږ هېڅ هم نشي کولی. سټریټجي به څه وي د پاکستان تحریک انصاف؟ روډونو باندې فیصلې وي، بیا روډونو ته به روز مخکې موږ په روډونو باندې خپل حق غوښتی دی، بیا هم موږ ته یو موږ له خپل خان صاحب چې کوم دی ټریننګ راکړی دی، موږ له ښه طریقه مزیداره راځي په روډونو باندې راوتلو. نقصان به د عوامو کېږي، صوبه به ډیسټیبلایز شي چې احتجاجونه شروع شي. ګورئ دا خبره ستاسو 100% ټیک ده چې نقصان به د عوامو کېږي، خو زه دا وایم چې موږ لا چې کوم دی د پاکستان آئین د خپل اوټ د حق استعمال راکړی دی او دا اظهار رایې موږ لا راکړی ده چې موږ خپل اوټ چې کوم دی چاته ورکو چې هغه ته
محفوظ هم شي او د هغه چې کوم دی چې اوس هغه زمونږ د اوټ خیال نه ساتي او په موږ باندې ګوره لاین اډر سچویشن غدونه نشته چې پای باندې گورنر راج ولګي کنه او چې سړی راځي په موږ باندې خپل فیصله بای فورس چې کوم دی مسلط کوي نو بیا به خامخا زموږ مجبوری د موږ بروډونو ته وځو بیا دې سب ډیر مننه الله خوشاله